المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. يود الألف جمع درس شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زمارونو دو خبر واوره. یو خبر خدا دا چې الله پاک قرآن شریف کې فرمایي او دا زمونږ عقیده ده او دا زمونږ د ایمان خبره ده چې یو نفس هم د خپل مقرر نیټې نه مخکې کیدی شي او نه رستو کیدی شي. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. الله فرمایي بغیر د خدای د حکم نه یو نفس نشي مړ کېدی. دنیا ته که مونږ راغلي یو د الله په خوښه راغلي یو. په خپله خوښه څوک دنیا ته نه دی راغلی. که په خپله خوښه څوک راتلی نو هر چا به وي چې د حضور پاک په زمانه کې پیدا وي او په هغه م ایمان راوړی وي. که په خپله خوښه څوک پیدا کېدی نو هر چا به وي چې مدینه شریفه کې پیدا شوی وي او په مکه شریفه کې پیدا شوی وي او مؤمن او مسلمان وي. او نه په خپله خوښه څوک مړه کېدی شي. که په خپله خوښه مرګ وي نو هر چا به وي چې زر کاله خدا زر کاله به ورته معمولي ښکاره کېده او ځمکه به ځان له هر چا مدینه او مکه خوښوله الا باذن الله. نو راتلل دنیا ته د خدای په حکم او تلل د دنیا نه د الله په حکم. بیا الله فرمایي کتابا مؤجلا. هر چا له خدای په خپله مقرره نیټه مقرر کړې ده چې دی به په پلانکي تاریخ پیدا کېږي او په پلانکي تاریخ به مري. دی کې عقل اس کار نه کوي، نه ری کار کوي، نه دی کې تعلیم کار ورکوي، نه دی کې مولی کار ورکوي. سم نه. که پیغمبر له خدای کم ټیم مقرر کړی دی هغه ټیم راغی د دنیا نه تللی دی. او که یو مالدار سړی دی او که غریب دی او که بادشاه دی او که ګدا دی چې کم ټیم خدای مقرر کړی دی هغه ټیم چې راشي قسم دی که په هغې کې یو سیکنډ مخکېوالی کیدی شي او نه یو سیکنډ رستوالی کیدی شي. د چا نه خدای د مور په ګېډه کې څه وباسي، د چا نه په ماشوموالي کې وباسي، د چا نه په ځوانۍ کې وباسي، د چا نه په بوډاوالي کې وباسي. څوک رنځوري هغه بچ پاتې شي او روغ لاړ شي. غریب به رستو شي، مالدار به مخکې شي، مولا به مخکې شي، امی به رستو شي. دا فیصلې د خدای دی، اس قسمه عقل په دې کې کار نه کوي. نو مرګ د خدای په حکم دی او د الله په خوښه دی او د الله په مقرره نیټه دی. اوس دا برخوردار دا محترم چې کم احمدیار مولانا صاحب قاری صاحب وفات شو نو عقل خدا و چې دی خو د قرآن حافظ او د قرآن خو ډېر خدمت کو او عالم مو مدرس مو. نو په کار دا ده چې د خدای دین ته فایده وه چې یو 40 کاله عمر زیات وي. ځکه د خدای د دین فایده په داسې انسان کې د قرآن خدمت وکړي، د دین خدمت وکړي، لیکن دې کې عقل کار نه کوي. د دوم دغه ټیم و چې دا کم ټیم ولا مقرر او په هغه ټیم کې ساله. دویمه خبره رونو ذهن کې واچوئ دا چې مرګ د انسان دپاره مقرر دی خو هغه مرګ د انسان دپاره بهتر دی چې کوم د خدای خوښي. دا ذهن کې واچوئ. د خدای که یو انسان په ګناه کې مړ شي دا مرګ د خدای نه دی خوښ. که یو انسان په فسق و فجور کې مړ شو دا مرګ د خدای نه دی خوښ. که یو انسان نه په سینما کې څه ووته، په کفر کې ته څه ووته، په ګناه پروت ته وساتي ووته، نو دا مرګ د خدای نه دی خوښ. دا سړی به خدای سره د خوښې ملاقات نه کوي، د الله ملاقات به زه سره د غضب او د قهري. که یو سړی قرآن ته ناست دی وساتي ووته، یو سړی په مانځه ولاړ دی وساتي ووته، یو سړی درس کوي ساتي ووته، یو سړی نفل کوي ساتي ووته، یو سړی د خدای پاک د پیغمبر درود وی ساتي ووته، دا بهتر مرګ دی زمارونو. اوس مونږ به ټول وایو یقینا زمونږ بچی احمدیان زما شاګردو د قرآن حافظ و عالمو نو ټول ورپسې خفه دي. یو خالقو جماعت کې امام پاتې شوی دی، ډېر شاګردان ته پاتې شوي دي، ډېرو خلکو ته قرآن او دین ښودلی دی، لیکن الله پاک د ده له دا مرګ وخت غټه بیماری پې راله، غریب 100 کاله را جوړه پروت
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا رنځوران په بیماری کې مړه شي او په دې بیماری او تکلیف راغی نو ګناه ته پکټ کې خدای راځي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک دله هغه مرتبه ورکړي دی به تپوس کوي چې خدای ما خدا نیکي نه ده کړې دا چې کومه مرتبه میلو شوه الله به فرمایي دا هغه بیماری وه چې په تا تېرې شوې وې د هغې په عوض کې مې دا خوشحالي او جنتونه درکړل وی دی به وایي چې خدایه دا روغ خلک به وایي که زمونږ غوښې په دنیا کې په قینچو پرې شوې وې نو ښه به وه ابه لږ تکلیف و تیر به خدا خوشحالی به میلو وي او حضور پاک فرمایي چې یو انسان له خدای پاک د جنت یو ځای مقرر کړي دی هغه ځای ته په خپل عمل نشي رسېدی هغه ډېر اوچته مرتبه وي هغه ډېر بلند مقام وي نو دی په خپل عمل نشي رسېدی نو الله پې بیماري او تکلیف راولي نو هغه ځای ته خدای پاک ور ورسوي درېیم رونو د قرآن حافظو او د قرآن خدمت یې کړی دی او عالمو او د علم خدمت یې کړی دی او قسم دی د قرآن د حافظ د خدای په نزد ډېره لویه مرتبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قرآن قاري ته به الله وایي اقرأ لولا ورقه برخیجه او کم ځای لولا ورتل داسې ښکلې قرآن لولا کما ترتل فی الدنیا لکه دنیا کې د لسته وان منزلک عند آخر آیت تقرأها اخیری آیت چولو هلته ستا مرتبه ده نو یو خدای د قرآن شریف حافظ و زمارونو او بل عالم و علم یې کړی قسم دی د علماو په عوامو نبی علیه السلام فرمایي 500 مرتبې اوچت مقام دی 500 مرتبې نورونو حافظ مو د قرآن عالم مو دا ګوره ډېره لویه خبره ده د خدای په نزد حضرت محمد ابن حسن شیباني چې د امام صاحب په شاګردانو کې یو شاګرد یو کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیده نو ورته وی الله د سره څو کړل دا خبره ډېره قابل غور درونو وی الله د سره څو کړل وی کله چې الله ته ور مخامخ شم نو وی زه رپېدم چې خدای ته به را سره څه کې قسم دې دې ګرمۍ ته مونږ نه یو ټینګ نو د قبر او د آخرت ګرمۍ سره به څه کوو الله دې را باندې راحته راولي نو الله ورته وایي مه رپېږه اے محمد ابن حسن په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل پیغمبر او د خپل کتاب د علم نه ډکه کم نو هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکوم چې ونه یریږي نو رونو د عالم سینه د قرآن د علم نه ډکوي د عالم سینه د پیغمبر د علم نه ډکوي نو چې کومه سینه د الله او د رسول د علم نه ډکوي نو هغه سینه خدای د دوزخ د اور نه نه ډکوي وی بیا مې دې تپوس وکړه چې امام ابو یوسف صاحب څه شو وی هغه زما نه بره مرتبه کې دی بیا مې دې تپوس وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه خو چې تپوس ونه کې هغه خو په ډېرو اوچتو مرتبو کې ناست دی نو زما وروڼو د علماو خپل مقامي د حافظانو خپل مقامي احادیثو کې راځي چې عالم به د قیامت پر ورځ د خلکو سفارش کوي حافظ د قرآن شریف به د قیامت پر ورځ د خلکو سفارش کوي نو قاري صاحب مولانا احمد یار صاحب د خدای پاک 3 مرتبې ورکړې نو څو 3 یو د قرآن حافظ او د قرآن د حفظ خدمت یې کړی دی هغه دیدارآباد جومات کې د امامو هلته د قرآن درس کو هلته مدرسه وه په دیدارآباد کې او دویم دا چې عالمو د علم خدمت یې کړی دی دریم اخلاق یې ډېر ښو نیک انسان او صالح انسان او څلورم بیماری تیره کړه او سخته بیماری تیره کړه داسې بیماری تیره کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق باقی د خدای خوښه ده یقین سره څوک نشي ویلی هر څه الله ته معلوم دي خو د حدیث په رڼا کې انشاءالله چې د ګناه نه پاک تللی دی الله به وله په قیامت کې لویه مرتبه ورکوي موږ د انسان دنیا ته ګورو چې دنیا کې زموږ نه یو دوست جدا شي یو ملګري جدا شي نو موږ ورپسې خفه یو د رسول الله مبارک بچی وفات شو په خپله فرمایل انا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم مونږ تا پسې غمجن یو لیکن الله د انسان دنیا ته نه ګوري خیرت ته ګوري
الله وی چې زه ول آخر ښه کما نو موږ د الله نه امید لرو خو ګمان لرو چې انشاءالله دله به خدای اخر ښه کړي که خیر انشاءالله عالم و حافظ او ټول وله دا ګواهي ورکوي ځکه د مسلمان ګوی د انسان د فایدې وي د هغه که مقتدیان دي د هغه که شاګردان دي که دوستان دي که د محلې د قطمنخیلو خلک دي که نور مسلمانان ټول دا ګوی وکړي چې انشاءالله دله به خدای لوړ مقام ورکوي ټول دا ګوی وکړي چې عالم و حافظ او نیک انسان و دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د آخر خوشحالۍ نصیب کړي او دا کومه لویه بیماري چې تېره کړه یا الله دا ولې د ګناه د رجېدو او د مرتبو د بلندېدو ذریعه وګرځئ یا الله ته وارثانو له صبر ورکړي لکه لویه صدمه ده الله وارثانو ته صبر ورکړي الله ټولو بچو د پلار مور د ورونو خویندو ته صبر ورکړي د نورو غمونو نه وساتي ټولو مردګانو ته دعا وکړئ چې خدای وبخي بیمارانو له الله روغ صحتونه او شفا ورکړي برحمتک